صحابه کرام چې هغوی د دین دپاره بدنونه ټوکړې ټوکړې کړل، هغه صحابه کرام چې خپل بچي یتیمان پرېښودي دي، هغه صحابه کرام چې خپلې بیبیانې کونډې کړې دي، هغه صحابه کرام چې د پیغمبر وفاداران دي، هغه صحابه کرام چې د پیغمبر جانثاران دي، هغه صحابه کرام چې د پیغمبر سره محبت کوونکي دي، هغه صحابه کرام چې د پیغمبر سره عاشقان دي، هغه صحابه کرام چې د پیغمبر سره مینه والدي، هغه صحابه کرام راشه وګوره چې په آقا باندې خپل ځان قربان کړی دی، هغه صحابه کرام راشه وګوره د صحابه عظمت ته وګوره، راشه د ابوبکر صدیق عظمت ته وګوره، د عمر فاروق عظمت ته وګوره، د عثمان غني عظمت ته وګوره، د حیدر کرار عظمت ته وګوره، امیر معاویه عظمت ته وګوره، امیر حمزه عظمت ته وګوره، وحشي عظمت ته وګوره، انس عظمت ته وګوره، راشه وګوره د 1,24,000 هغه کم و بیش صحابه کرامو عظمت ته وګوره، شان ته وګوره، بلندۍ ته وګوره، منچای ته وګوره، مقام ته وګوره، راشه زما پیغمبر فرمای، زما پیغمبر د صحابه مبارکې څه فرمای، راشه بیا وګوره، راشه قرآن کوله وکړه، قرآن نه تپوس وکړه، قرآن ته وایه صحابه څوک دي، قرآن به جواب درکړي، رضی الله عنهم ورضوا عنه، قرآن به جواب درکړي، راشه وګوره بیا قرآن نه تپوس وکړه، قرآن به جواب درکړي، اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون، راشه وګوره قرآن نه تپوس وکړه، قرآن به جواب درکړي، قرآن به درته ووایي اولئک هم الراشدون، اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا. 450 آیاتونه راشه د قرآن ګواهي ورکوي د صحابه په عظمت او ناموس باندې. زما عزتمندو 450 آیاتونو کې الله رب العزت د صحابه کرامو شان بیانوي، د صحابه کرامو مقام عظمت بیانوي، د هغوی مرتبه او بلندي بیانوي. 450 آیاتونو نه ثابت دي. بیا راشه کم صحابي به درته زه یادومه. آقا صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي الله الله فی اصحابی لا تتخذوه من بعد یارضا، الله الله فی اصحابی. دا آقا فرمایي زما د صحابه مبارکې د رب نه ویریږئ، زما د صحابه مبارکې د رب نه ویریږئ. آقا صلی الله علیه وسلم فرمایي کم خلک چې زما د صحابه تذلیل کوي، کم خلک چې ابوبکر ته کنزل کوي، کم خلک چې عمر ته کنزل کوي، کم خلک چې معاویه ته کنزل کوي، کم خلک چې حمزه ته کنزل کوي، کم خلک چې امی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته کنزل کوي. پیغمبر څه فرمایي؟ راشه پیغمبر وایي هغې خلکو سره خوراک مه کوه، هغې خلکو سره ناسته مه کوه، هغې خلکو سره دوستي مه کوه، هغې خلکو سره رشته مه کوه، هغوی باندې سلام هم مه اچوه او د هغوی په جنازه هم ودرېږه. دا کم خلک دی؟ دا هغه خلک دی څوک چې د هغه صحابو باره کې غلط الفاظ استعمالوي. کم صحابه باره کې چې زما قرآن د 450 آیاتونو نه ډک دی، کم صحابه باره کې چې زما پیغمبر څومره وعیدات بیان کړي دي، د هغه احادیثو ته وګوره، راشه وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلی فی الجنه وطلحه فی الجنه وزبیر فی الجنه وعبد الرحمن بن عوف فی الجنه. راشه وګوره وسعد فی الجنه وسعید فی الجنه. د صحابه عظمت ته وګوره، د صحابه مقام ته وګوره، د صحابه اونچا یې ته وګوره. الله رب العزت ورته د جنت ټکټ ورکړی دی. الله رب